السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. نن یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په خیاط آباد کې ښایسته ښکلی ځوان چا ظالمانو ډېر بې دردۍ سره قتل کړی دی چې د ظلم انتها یې ورسه کړې ده. ځواني یې والله خاورو ساه خاورې کړله. دا ځوان یې ولې قتل کړو؟ څه داسې واقعه مخې ته راغلې وه چې د غریب سره دومره غټ ظلم وکړو. راځي عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دی. د تپوس هیڅوک نشته دی. د هر چا خپله خوښه ده چې څه یې وکړل ښه یې وکړل. حکومت پې پروا نه کوي. حکومت خپله هم غفلت په خوب باندې اوده دی. دومره په غټ شهر کې او بیا دومره ښایسته ځوان بې دردۍ سره قتل کیږي او بیا یې قاتل په رڼا ورځ باندې غیب شي. عزتمندو په خیاط آباد کې داسې کار شوی و. خارس الله نوم یو کس و، دیر سره تعلق لرو. خیاط آباد ته څه کار دپاره راغلی و. چا ظالمانو په نښه کړی دی. په ګاډي کې دننه ډېر بې دردۍ سره په ډزو باندې ویشتی دی چې 5-6 ډزه لګېدلی دی او په موقع باندې د فاني دنیا نه رخصت شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. پوسټمارټم دپاره یې پېښور ته راوړی دی. پېښور کې ولا پوسټمارټم وکړو او دیر ته منتقل کړو. دیر کې ځای په ځای خلکا راوتي دي، روډونه یې بند کړي دي. د حارس الله په حق کې اواز یې پورته کړی دی چې دا قاتلان دي موږ ته زر تر زره ګرفتار کړی شي. مور او پلار یې په سرو سترګو جاړي چې د غریب خو د چا زړه هم ازار کړی نه و. دغو چا سره څه تاوتریخوالی نه و. خپل سبق یې ویو، خپل کار څه یې کار و. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې د حارس الله قاتلان دي زر تر زره ګرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړی شي چې آینده دپاره بل هېڅوک داسې کار ونه کړي. والسلام.